ډیرو محترمو مسلمانانو، نن د جمعې هغه مبارکه ورځ ده او دې جمعې مبارکه ورځ باندې خاص یو ګړی ده چې هغه ګړی چا وپېژندله نو دې انسان کو دعا ده او کو حاجت دی، کو پریشانی ده او کو غم دی، کو واده دی او کو قرض دی، کو نکاح ده او کو محبت دی، کو ویزه ده او کو دغه رنګې قرضونه دي او کو ټولې مسلې دي. خو دا ګړی پېژندل غواړي چې دا ګړی څه شی دی. نو ستاسو به الله تعالی هر رنګې حاجتونه، هر رنګې مشکلات، هر رنګې پریشانۍ دا به الله تعالی ستاسو د خپل هغې در نه پوره کړي، کم در چې ډېر وسیع دی، کم در کې چې کمی نه راځي محترمو، دومره کمی پکې نه راځي لکه په سمندر کې چې ستن ډوب کړي هغه ستن پسې چې څومره اوبه ونښلي دونه کمی پکې راځي او دغه څه کمی نه دی. نو لهذا کم انسان چې دا ګړی وپېژندله نو دا انسان کامیابه شو. دا انسان به بیا دغه ټیم کې دا وظیفه کوي، دغه دعا به غواړي انشاءالله، نو الله تعالی به ستاسو حاجتونه پوره کوي، ستاسو مشکلات به الله جل شانه اسانوي. محترم مسلمانانو، جمعې ورځ ده او د رمضان مبارک اخیری یعنی د شعبان اخیری جمعه ده او رمضان ته ډېر نږدې وخت پاتې دی. نو لهذا دا وظیفه کول ستاسو دپاره ډېر زیات بهترین دي. دا د وظیفه وکئ، دا وظیفه ترلاسه کړئ انشاءالله، یو ساعت پې لګي او ډېره زیاته اسانه ده. نو الله تعالی به ستاسو ډېر حامی او ناصر او مددګار شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼه خویندو او هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې دي، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. هغه ترسرې زنانه چې بې نکاح دي، هغه نوجوانان چې بې نکاح دي، الله تعالی د نکاحګانې وکړي. محترم مسلمانانو، نن زمونږ ډېره بهترینه وظیفه ده، زمونږ بهترین ساعت دی نن چې هغه د جمعې ورځ ده. په ما تاسو باندې ډېرې جمعې تېرې شولې، څوک دا جمعه قیمتي کړي او د چا نه هسې بې ځایه دا جمعه لاړه شي. مثال یې د واوره دی، که واوره دې په اوبو کې واچوله برفو نو دغه اوبه به یخې شي، واوره به قیمتي شي. او که دغه واوره دې داسې کېښودله په ځمکه باندې په کټ کې نو دغه واوره بسې ضایع شي، ویلې به شي، ختمه به شي. نو دغه رنګې زما او ستاسو دا زندګي م ده او په دې زندګۍ کې بیا د جمعې مبارکې دا ورځ هم ده چې دې ته خاص مقبولیت حاصل دی، دې ته خاص هغه فضیلت حاصل دی. نو دې کې داسې یو ساعت دی، یو ګړی ده پکې محترمو چې چا پکې دا ګړی وپېژندله، دا ساعت یې پکې وپېژنده نو دې انسان به الله جل شانه حاجت خامخا پوره کوي د خپل دربار نه. هغه ساعت او ګړی تاسو وپېژنئ محترمو مسلمانانو. داسې خو ډېر ساعتونه دي، داسې خو ډېرې ګړۍ تېرې شي، راشي تېرې شي، ټک ټک کېږي، خو کومه چې خاص ګړی ده نو هغه زه تاسو ته ښیم. ګوره محترم مسلمانانو، دا خبره په ذهن کې کېږدوئ، هغه ګړی د جمعې ورځ ده. د جمعې په ورځ کې یو څو ساعته دي، هغې باره کې راځي حدیث مبارکو کې هم راځي چې کله امام خطبه وي او په دواړو خطبو په منځ کې یو انسان کومه دعا په عاجزۍ په فریاد سره په زړه کې وغواړي، لاس به نه پورته کوئ نو دغه وخت کې الله تعالی د انسان حاجت پوره کوي. نو زنانه خو چونکې په جومات کې نه وي نو زنانو ته درخواست دی چې کله اذان وشي د جمعې د ورځې او د سړو یعنې جمعې لمونځ ختمېدو پورې سړو کور ته راتلو پورې تاسو خصوصا دغه ټایم کې دعاګانې غواړئ. دا هغه ګړی، دا هغه ټایم دی چې دا د قبولیت دی او د قبولیت ګړی دې ته وایي چې دغه ساعت کې الله تعالی دعا قبلوي. نو تاسو پکې د یا ارحم الراحمین 21 کرته پکې دا وظیفه مو که یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ای د ټولو نه زیات رحم کوونکي الله په ما باندې رحم وکړه، زما دا حاجت پوره کړه. یا خو دا ساعت شو، دا ګړی شو. یو هغه ساعت دی محترمو چې د مازدیګر د لمونځ نه وروسته دی، مازدیګر نه واله تر ماښام لمونځه پورې دا یو طاقتوره ساعت او یو طاقتوره ګینټه ده. دا ګینټه چې چا ضایع کړه نو بس پوه شه چې د زندګي ضایع شوه. دا ډېر بهترین، یو خو دا په دې وجه بهترین ټایم دی چې دې وخت کې فرښتې بدلیږي. کومې فرښتې چې د سحر وي هغه ځي، کومې چې د ماښام وي ماسخوتن هغه راځي، یعنې ډیوټي بدلیږي. نو دا لمونځ هم په 2 رجسټرو کې درج کړی شي، ولیکلی شي چې د دې یعنې 2 ثوابه تاسو ته میلاو شو. یو خو دا د فضیلت دی، بل حدیث نبي پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي
یعنی چې دې وخت کې الله تعالی دعاګانې قبلوي. نو محترم مسلمانانو دغه وخت کې چې کله د مازدیګر مونږ نه ما تاسو فارغ شو، نو په دغه خپل ځای باندې کینو، صحیح شوه، یو څو پیرې درود شریف ووایو. هر درود شریف چې ووایو، او که دا درود شریف هم وي اللهم صل علی محمد النبي الأمي وعلى آله وبارک وسلم، که دا چې اتیا کرته وي، نو دې انسان به هم الله تعالی د اتیاو کالو ګناهونه معاف کړي، د اتیاو کالو نفلی عبارت به ورته الله تعالی ورکړي. اللهم صل علی محمد النبي الأمي وعلى آله وبارک وسلم. او که دا څوک نشي کولی، نو یو څو پیرې د ساده درود شریف ووایي، که درود ابراهیمي ووایي او که نور ووایي، د هغې نه پس دې بیا 21 کرته یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین په زړه په درد نه ووایي، چې زړه، دماغ، سوچ او بدن ټول د الله ته متوجه او الله تعالی نه د غوښتلو او صحیح طریقې سره او بیا وروسته درود شریف ووایه. بیا چې دعا غواړئ، نو دعا نه مخکې وروسته درود شریف ووایه، ځکه چې کومه دعا نه مخکې وروسته درود شریف وویلی شي، هغه دعا د قبولیت لاره مومي، قبولیت لارې ته ځان سموي او الله تعالی دغه دعاګانې قبلوي. نو که تاسو دا ټایمونه زده کړه او چېرته هم دعا کوله، نو موږ عاجزانان، غریب فقیران پکې هم انشاءالله دغه ټایمونه د دعاګانو کې یاد ساتئ.